السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو یو ورور ظالم خپله خور په ټیک ټاک باندې یعنې بېدردۍ سره وژلې ده. عزتمنو راځئ دغه قاتل ګرفتار شوی دی، پولیسو سره دی. آیا د اخر ولې داسې کار کولو؟ راځئ ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر ټي وي چینل کې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې بې ګناه خلکه وژلې کېږي چې نن څنګه عزتمنو په سیالکوټ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده. یو ورور ظالم عزتمنو چې دی نو خپله خوږه خور چې عزتمنو یعنې ای عمر 15-14 کاله و چې دی ټیک ټاک کول، په ټیک ټاک باندې د دې به یعنې خپلې ویډیوګانې وایرل کولې. یوه ورځ یې په خپلو ملګرو سره عزتمنو د شپې پارټۍ لتلې وه او هلته کې عزتمنو دوی یعنې په بد حالات کې د نشې په حالات کې ټیک ټاک ساز کړی او ټیک ټاک ته اچولی. چې کله یې ورور دغه ټیک ټاک کتلی دی نو هغه پرې شک وکړو او ویې ویل چې زما دا خور خو د شپې چته کې پردو خلکانو سره ګرځي او غلط کارونه کوي. عزتمنو چې کور ته راغلی دی دغه ورور ظالم رالګېدلی دی او خپله خوږه خور بېدردۍ سره وژلې ده. عزتمنو دا واقعه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې ده. آیا ده ته د اخر کومه سزا ورکړل شي؟ ځکه عزتمنو چې دغه ورور اوس پولیسو سره دی او پولیسو ګرفتار کړی دی. آیا ده ته د کومه سزا ورکړل شي او که نه دا دې برې کړل شي؟ ځکه عزتمنو چې ډېر کسان دې ته یعنې ده په خپله باندې ویل چې دا خور چې ما وژلې ده دا ما یو د غیرت په نوم باندې وژلې ده. عزتمنو آیا تاسو څه کامنټ ته لازمي سره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ ورسې عزتمنو ته نن زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.